السلام علیکم قدرمنو کتونکو زه یم حسین تاسو ګورئ بازی را نیوز دا وخت د سوات کوم خړ چې دی هغه تاسو ته خیمه د منګورې او دغه شان د منګورې د بر حدود نواله د مرغوزار او د کوکاري جامبل دغه خړ چې کوم دی دغه وبو ډیر وخت پس چې کوم دی دا راوته زه تاسو دا مناظر خیمه بالکل تاسو په سکرین باندې ګورئ د ډیر مخکې چې کوم دی سوا وخت مخکې دا خړ راوته او دا پولی وړو بیا چې کوم دی دغه نه پس په ډي پی کې چې کوم دی دا بل پول چې کوم دی تیار شو په مدي سعودي کې زه تاسو خیمه ډیر زیاته وبره وتی دا او تاسو یې صورت نه خبرو مشيره بسونه دا تاسو کتل شي ډیر زیاته چې کوم دی وبره وتی دا ډیر وخت پس بیا یو پیر دا خړ لاوته دی او فصلونه چې کوم دی هغه ډیر زیات دغه نقصان رسیدل راغی تاسو کتل شي کوم پټی چې کوم باغونو هغه ته موبت الله د بلوګرام حدود چې کوم دي څونه پټی دي څونه باغونه دي تاسو خیمه د مناظر دا تاسو کتل شي دنیا تاونه چې کوم دی په منګوره کې وشو خبر راغله چې هر حال ته کوم ډیر زیات نقصان وکړو دا وخت تاسو کتل شي ډیره تیز او بل ډیره زیاته څومره پټی چې دي څونه فصلونه دي هغه ته موبتلې دي زمیدارو ته ډیر زیات نقصان رسیدلی دی د منګورې د بنگلاديش دغه طرفونو کې چې کوم دی کورون ته مو بننه وتی ده هلته ډیر زیات نقصانات شوي دي دا وخت تاسو کتلی شي په نش برابر دا خوړ چې کوم دی هغه ښي طرف ته کانجو طرف ته ډیر زیات زور کړه هغه سټ څونه پټی دي هغه ډیر زیات په نقصان کې دي تاسو کتلی شي د شولو کم د چاولو چې کوم موسم دی پای کې پټور د ډیر زیات زیان ورسېدو د پل کم کراس حدود چې کوم دی ریډ لاین هغه دی وبو کراس کړی دی کم چې په پل باندې دغه نښه ده هغه باقاعده هغه کراس کړی ده تاسو خیمه د وبو د یو اړخ او بل اړخ تاسو خیمه چې څه صورت حل له دا وخت تاسو کتلی شي یو پل ته کدا پل خراب دی نو بل پل ته چې دی د وبو د دې زور ډیر زیات دی عوام له پکاره چې هغه په دې ټایم کې خپل احتیاط وکړي غیر ضروري چې کوم دی رهن سهن نه کوي زه تاسو خیمه دا مناظر تاسو بالکل د پل د لاندې سې کوئ کوم وخت څه صورت حال دی دا وخت ډېره زیاته اوږده ده او ډېر وخت پس چې کوم دی دا خولې بیا راووتو تاسو کتلی شئ دا د بایپاس د کولاډیر دا پل چې کوم دی د کانجو هغه اړخ او دلته کې دا پورې غاړه کراس کوي دا یو داسې روډ دی چې په دې باندې څومره خلک چې بهر ملکونو ته ځي هغه په دې پل باندې چې کوم دی دا د هغې یو لار ده دا کراس کوي نه هغه پورې لاسته راوړي خو د بدقسمتۍ د لاسه دا خوړ ډېر زیات راوتی دی تاسو کتلی شئ په سکرین باندې ډېر زیات زور دی الله دې خیر کړي وینا کېږي چې یاره په منګوره کې چې کوم دی د دې څه نقصانونه مو وکړلو خو انشاءالله د هغې نیوز اپډیټ به موږ تاسو ته درکوو دا وخت زه تاسو خیمه په سکرین باندې بالکل دا لاندې ایریا چې کوم ده د پول سره یقینا دلته چې کوم اوبه کومه چپه خوري نو الله دې نه کړي خو بیا هم داسې کېدای شي څه شی دلته کې پساوي ولې د اوبو چې کمزور دی تاسو سره دا شریکوم دا وخت تاسو ګورئ په سکرین باندې د منګورې دا خوړ چې کوم د مرغوزار نه واله تر د سیدو ایریا چې کوم دا بیا په دې بل اړخ باندې چې کوم دی کوکاري جامبل دا اوبه تاسو ګورئ بالکل په سکرین باندې یقینا باران هم ډېر زیات دي او زه ستاسو سره دا شریکوم د پل چې کوم دی په پل هم ګاډي روان دوا دي او دغه شان چې کوم دی د پل دا ایریا ستاسو سره شریکوم بل اړخ ته روان یم د دې هم تاسو وینئ چې یاره څه صورت حال دی دا وخت د منګورې نیوز چې کوم دی هغه ستاسو سره شریکوم د هغه نه زموږ ملګرو د اپډیټس دي چې یاره هلته کې بنګلاديش ایریا او میله ډاک چې کوم هغې ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی په پلونو له پاسه اوبه بهیږي دلته کې ډېر خلک دغه هم راغلي تماشې له دې اړخ ته زه راووتم زه تاسو څخه یم چې یاره اوبه څونه ډېره زیاته چې کوم دی هغه روانه ده بالکل تاسو کتلی شئ یقینا باران دونه تیز هم نه شي خو بیا هم څه خلک وایي چې یاره دلته کې بره تندر راغوزار شو دغه تندر راوجلې چې کوم دی دا دونه اوبه راغله پټو ته ډېر زیات زیان رسېدلی دی څومره علاقې چې په دې کې اوټ ایریا او کوم باغچې وې د شول ورځې دي پټو ته هم اوبه تللي دي په وټو له پاسه چې کوم دی اوبه اوښتې ده
ان شاء الله تاسو به د نیوز دغه اپډیټ سره کوم چې را سم نقصانونه شوي دي یا خیر شوی دا غیر به ان شاء الله تاسو خبرو او په الحال تاسو د خپل د نظر شریکو ډېر خطرناک صورتحال ده دا طرف تاسو سره شریکوم چې را آیا دلته کې څومره پټي دي دا تاسو کتلی شئ دا صورتحال تاسو په سکرین باندې نه و به انتهایی خړه ده کته چې کوم کورونه دي یا کوم علاقې په دې من راځي ولې چې د ډېر وخت د خړ نو خلکو چې دی هغه کې چې کوم د کورونه آبادیانې کړې وي یقینا هغه ته ډېر زیات نقصان رسیدلی او دا وخت نیوز زمون سره ان شاء الله تفصیلات جاری دي چې کڅوړه موږ ته نیوز اپډیټ هڅه یا تاسو سره شریک کوو کم علاقو ته چې نږدې خلک ته هغه په منډو تړلو دی د خپل ځان د بچ کېدو دپاره چې کوم دی راسه نقصانات ونه شي دا تاسو کتلی شئ اوبو دا زور زه تاسو په سکرین باندې ښیم که یو پل ته دا پل چې دی د خلکو دپاره یو داسې ذریعه ده چې د دې نه بغیر ګزاره کېږي نه دغه شان ګاډي دي د پل چې کوم ریډ لاین و هغه اوبو کراس کړی دی او دا تاسو په سکرین باندې ګورئ د اوبو څومره زیات زور دی خول ډېر وخت پس چې کوم دی راغی او یو څو کاله مخکې چې کوم دی په دې باندې کانکریټ چې کوم پل و هغه همدې خول هغه راغورځول هغه یې وړو بیا د آرمي په مدد سره دا یو بل پل چې دی هغه تیار شو خو هغه تاسو په نظر باندې راځي چې د پل د لپاسه غاړې چې کوم دی هغه ډېر زیات متاثره دی او دلته کې د اوبو زور چې دی هغه تاسو په خپل دغه باندې یې نه که زموږ سره څه د مینګورې ملګري هغه باقاعده زموږ سره په لاین باندې راتلی شي او هغه موږ ته ویلی شي چې یاره څه صورتحال دی دا وخت دی د اوبو سطحه ډېره زیاته چوته ده تاسو کتلی شئ کوم ځای چې چوت کارېږي په دې باندې زوړ پل پروت دی او یقینا د خول اوبو ډېره زیاته ده تقریبا د یوې ګنټې راسي چې کوم دی دا اوبه دغه شان بهیږي ډېر کورونه چې کوم خړ ته نږدې دي هغه خلک چا کشې راغستې دي چا بیلچې راغستې دي هغه لګیا دي او د خپل بچاو کوششونه کوي دا داسې اوبه چې یاره دلته کې ډېر په نش برابر و ډېره کمه اوبه به وي دا او اوس تاسو کتلی شئ چې یاره په څه صورتحال کې چې کوم دی د اوبو لیول تاسو کتلی شئ ډېره زیاته اوبه ده د پل خوا که زه تاسو وښیم د پل دغه صورتحال تاسو په سکرین باندې نه بالکل جی تاسو کتل د پروګرام د پولاډي د حالات تاسو ما خو کم د پولاډي پول چې کوم دی پاګې باندې کوم وبچ دا وخت ویږي ان شاء الله مزید زه کوشش کوم چې زه د منګور ته دا غزه تاسو صورتحال واخه ما کم چې په منګور کې دا وسه صورتحال له هغه سره شریک کم چیرې منګور کې څو نقصانات شي بیا د منګور د پولونو سره صورتحال له ان شاء الله زه ورزم هغه ان شاء الله تاسو سره شریک کوم چې هغه تاسو وینې چیرې الته کې څه پوزیشن دی ان شاء الله خو دلته کې د اوبو چې کم سپیډ دی په کومه طریقه چې اوبه روانه ده نو داسې نه ښکارېږي چې یاره دا کمیدو طرف ته روانه ده الله تعالی دې ټولو مسلمانانو ته خیر کړي که څوک هم په دې کې متاثره دي چې خاندان چې هغه اوبو ته نږدې زمونږ ټولو دا دعا ده چې الله تعالی دې هغې ته ټول ته خیر کړي ولې د اوبو دا سپیډ एकदम روان شوی دی تر اوسه پورې لا اپډیټس نشته چې یاره
څه پوزیشن دی، څه نقصانات شي یا څه نه دي شوي. انشاءالله موږ به د ریسکیو 1112 هم ځان خبرو، هغه نیوز به انشاءالله اوس تاسو سره د دې لایو نه پس شریک کړم چې یاره څه راغلي، څه میسیجونه راغلي دي، هغه به انشاءالله زه ګورم او به تاسو سره شریک کوم انشاءالله. د بازیره نیوز په سکرین باندې دا وخت تاسو ګورئ نیغ په نیغه بازیره نیوز، او د نیو اپډیټس لپاره هم تاسو د بازیره نیوز په سکرین انشاءالله اوسئ چې څومره هم اپډیټس یا به موږ تاسو درکو چې یاره نور د دې څه صورتحال دی هغه به تاسو په بازیره نیوز باندې انشاءالله میلاویږي. کوشش زموږ د ټول ټیم دار چې تاسو وختن په وختن چې څه خبرې چې دغه تاسو موږ آگاه کو په دې او په دې وبو په دې منځ کې یو شی ما ولیدو پته نشته څه دی، او بهرحال غټ هر څه چې خو یو څیز په دې کې د اوبو هغه روان دی، دغه شان نورم په ملبه کې سخکاریږي چې یاره د فریج په شکل کې یا داسې دغه تاسو یې نه کرسۍ او ټیبلې روانې دي. یقینا دا به هم د کور څه ساماني، زه ګورم دې کې یو فریج ما ولیدو، دغه شان یو ټیبل او کرسۍ وه، نو دا د دکان یا د کور سامان کېدی شي. یقینا نقصانونه شوي دي، بره به ځان خبرو چې یاره څه صورتحال دی. خو زما بیا هم دا درخواست دی چې خپل مور و پلار چې څومره دي هغه د خپل وړو لږ فکر وساتي او لږ خیال وساتي چې هغه د غیر ضروري ګرځېدو نه چې کوم دی هغه په ډډه کړي، او ولې چې یاره د اوبو هېڅ پته نه لګي. دا خړ اوبه چې کوم دی هغه د مختلفو ځایونو ته تقسیم شوې ده، په لارو کوڅو باندې هم تللې ده، نو پکار ده چې موږ د خپل وړو لږ خیال وساتو. دا زه انشاءالله د خپل مناظر تاسو شریک کوم. انشاءالله زه کوشش کوم چې نیو اپډیټس تاسو لراوړم د دې وخت